مینان وي او د چا روح علیین ته ځي. عرض مې دا کولو زما عزتمنو او دی په مسلمانانو کې شامل شو. الله په فضل وکړو 100 مرګونه یې کړي دي. الله جل شانه فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې په ټول قرآن کې ارجا آیت چې د انسان امید وسره پیدا کېږي هغه دا دی. د دې دا مطلب نه دی بعضې خلک فهم د هغوی الټوي. نن سبا په خبره باندې پوهېدونکي خلک هم ډېر کم دي. پخوا خلکو سره کپړې نه وې، بینک بیلنس نو، کاروبار نو، منصب او عهده نه وه، لیکن عقل یې په ځای او حواس یې په ځای او خبره چې به دې کومه کوله په هغې به پوهېدل. اوس چې ته خبره وکړې 10 کسانو ته او بیا ته جواب غواړې نو د هر یو جواب جدا وي. ولې غوږ نه کېږدي څوک خبرې ته، یا چې غوږ کېږدي بیا پوهېږي نه، او ځکه نه پوهېږي چې پکې طلب د هغې خبرې د پوهېدو نشته دی. په ځان کې طلب پیدا کول پکار دی. روایاتو کې راځي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوله، صحابه کرام به د الله د رسول خبرې ته داسې متوجه کأن علی رؤوسهم الطیر او طیور، لکه چې د هغوی په سر باندې مارغه ناست دي. مارغه مونږ به په کلي کې غوان به مسرول، ماشومان ولکانو، نو غوی به سریدو او دا مینا به په هغه باندې کېناستو. کله به غوی کېناستو خوځېدو به نه، دا مینا به پې ناستو او دو به ټونګې لګولې چېرته به پکې کونې مونې کتو. نو غوی به ورته داسې قلار ناستو، سر به یې نه خوځولو او کش به یې نه کولو چې دې زما نه دا څیزونه ټول کړي. د دې مطلب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت په ژبه کې خلکو ته دا مثالونه بیانون او صحابه او روایات هغسې کړی دی چې داسې به ناستو خوځېدل به څوک نه، متوجه بو لکه چې د چا په سر باندې مارغه ناستی، لکه چې سر خوځې مارغه پاسي. نو په انسان کې چې طلب وي نو اله پوش، چې طلب نی بیا نه پوهېږي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سړی مؤمن شو. قرآن کریم دا آیت دا امید دین د سړی پیدا کی. دا یاد ساتي په دې دنیا کې مختلف څیزونه دي او د انسان په هغې باندې اعتماد او بروسه کله کله پیدا شي. د چا په مال باندې اعتماد وي نو مال ګورې، مال نه امید مه ساته، تمه مه کو چې چا د مال نه تمه وکړه دی ذلیل شي، ځکه چې دا مال دنیا ده، دا یې ملګرتیا پرېږدي. څوک په خپلو خپلوانو باندې خاندان یې غټ دی هغې باندې اعتماد وکړي، په خاندان باندې اعتماد مکو، د هغه نه امید مه ساته. خپل خاندان صله رحمي کو، رشته ورسره پاله، لیکن د خاندان دپاره هر بدی او نیکی د هغې ارتکاب کې، ځکه چې دا قوم را نه پاتې نشي. د قوم مسله ده قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه ذکر کړي چې د قوم پرستۍ د وجې نه، د رشتې د وجې نه هسې ني چې چېرته په شهادت کې دروغ ووایي، دروغ و گواهی ورکی، او دا ځکه چې خپل قوم دپاره ترخز وایي چې دی داسې کړي دي. نه، دا به نه کړي. ولا یجرمنکم، نه د چا دشمن د دشمنۍ د وجې نه د هغه خلاف خبره کو، عدل خبره کو چې کومه د انصاف ده. که هغه ستا عزیز وي او که نه وي، که هغه نیک وي او که ګناهګار وي، که هغه مسلمان وي او که کافر وي، چې د چا حق دی د هغه په خبره کو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. یو دی کې فرمایي چې الله جل شانه ستا ته چې کوم نږدې دی هغه الله جل شانه هغه ته د ستا نه زیات نږدې دی. ستا نه باندې الله جل شانه زیات مهربان دی. د چا د مهربانۍ ته په مهربان دی، د هغه د وجې نه هغه ته دروغ وایي چې د حق درته ورسېږي، حالانکه قضیه معامله تا ته معلومه نه ده چې دغسې ده او که نه. نو داسې نه ده. زما عزتمندو نن سبا د مایوسۍ دور دی. مال نه سړی مایوس شي، قوم نه سړی مایوس شي، رشتې نه سړی مایوس شي، پلار د اولاد نه مایوس دی، رور د رور نه مایوس دی، نه امید دی. د دې دنیوي اشیاو نه امور نه مایوسی دا د ایمان خلاف نه ده. دا شته او مایوسه کېدل د پکار دی. انسان ته پکار دی چې د خپل نفس نه مایوس شي. نفس نه مې لګي دی، خبرې خطا دي، کړه وړې خطا دي، د سره دا فکر وي چې زما دا نفس
دا زما دشمن دی، ما په ګناه کې مبتلا کوي، د نفس نه مایوس شي، خو اعتماد امید هغه د الله جل شانه سره وتړه، د الله نه مایوس کېږه ما، ځکه چې د الله جل جلاله نه مایوسي د کفر دی. بعضې خلکو ټول ژوند په نشو کې تیر شوي، شراب څکي، پوډر کوي، نورې نشې کوي. اوس دی داسې حالت ته رسېدلی دی چې دی وایي چې ما به خدای څنګه معاف کوي. الله پاک فرمایي چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے زما بندگانو چې چا په خپل نفس باندې زیاتې کړی دی د نشو په شکل کې، تاسو نا امید کېږئ ما، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله جل شانه ټول ګناه معاف کوي. لار شته، وایي که غر لوی دی خو په سر لار ده، دی غر نه خوا وړېدلي لار پې شته، مزل کو انشاءالله یو ځل به منزل ته ورسېږي. لار شته په دنیا کې، ګناه د انسان نه کېږي لیکن لار شته. الله جل شانه ته رجوع کا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تا زنا کړی دا، هیڅوک ته نه دی خبر، حکومتم اسلامی نه دی، شریعت نه دی نافذ، چرته کې مجرم تر اوسه پورې نه دی نیولی شوی چې هغه شادي شدی سنګسار شوی وي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سنګسار شوی دی او د خلفاو په زمانه کې دلته نه کیږي. دی وجه نه شیطان تا په دې ګناه باندې اچوي چې چاته خو پته نه لګي، او ته په زنا د پاسه زنا دې کړې ده، لیکن د الله جل شانه د رحمت نه نا امیده کېږه ما. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر ته دې خلکو ته ووایه چې مایوس مه شئ، زیاتې مه کړی دی په خپل ځان باندې، خو څو پورې در باندې مرګ نه دی راغلی نو حل یې شته، لار شته دی، توبه وباسه، دا عمل پرېږده، الله جل شانو به تا رحم وکړي، الله به دې وبخي. قتل یې کړی دی، یو نه دوه درې دې وجلي دي، تر اوسه پورې په هغه جرم کې چا نیولی نه، چا بوتلی نه، قتل باندې ثابت شوی نه دی. الله جل شانو هر څه ویني ګوري، ستا معمولی عمل د الله جل شانو د علم نه بهر نه دی، دا ستا په عملنامه کې راغونډېږي او دغه عملنامه به د لوی کتاب په شکل کې داسې وسپړدی شي. لیکن که چېرې دنیا کې حیات او ته رجوع کول غواړې د دې عمل نه واپس کېږي او الله طرف ته مخ کې، نو حل شته. لا تقنطوا من رحمت الله، دا مو وایه چې الله جل شانه به ما نه بخي. په دنیا کې په خلکو کې دا صفت وي چې د دوو کسانو په خپله کې ورانه راله، دشمنی پیدا شوه، بدی پیدا شوه، یو فریق شر شوی دی زیاتې، هغه وایي زه یې نه معاف کوم، که خوله کې د وښو شوړه راته ونیسي وراشي نو بیا هم نه معاف کوم. الله جل شانه داسې ذاتیات د چا سره نه کوي. هغه ډېر لوی دی، د هغه په لاس کې قبضه کې هر قسم انتقام او عذاب شته، او هغه انن فانن کې تا فنا کولی شي او بیا د جهنم په غاړه ودرولی شي، لیکن هغه رب هغه ته چې څوک واپس کېږي او معافي ترې غواړي نو هغه یې معاف کوي. بنده ته پکار دی چې هغه په خپل ځان کې د الله جل شانه د دې صفت جھلک د هغې عکس پیدا کړي، او تا ته چې هم څوک راشي او تا نه معافي غواړي نو ته یې بیا معاف کړه. چې تا ته رالو تا نه یې معافي وغوسته نو هغه خو خپل ځان تا ته حلال کړو. د دې نه غټ ذلت په دې ځمکه په دې علاقه باندې په غیرتي قوم کې بل څه دی چې یو سړی بل ته وایي ما نه جرم شوی دی ما معاف کړه. خفه کېږئ ما، زمونږ څه اصطلاحات دي هغه دا چې په دې علاقه باندې چې کله معافي غواړي نو هغه کس ته وایي زه خپله خبره واپس غواړم، د مور او د خور کنځل ورته وکړي بیا وایي خپله خبره واپس غواړم. غلطه خبره د خولې نه روزي بیا وایي خپله خبره ما واپس کا، واپس مې کا. د خولې نه وتي خبره واپس کېږي نه، لکه د ټوپک تماشې نه وتي ګولۍ سړی پې ولګي هغه واپس کېږي نه. طلاق د خولې نه وتی شی دی، په ښځه باندې پروزي هغه مطلقه شي هغه واپس کېږي نه. چې یو ځل ووتو بیا د هغې مثال لګولی، خبره چې د خولې نه ووته هغه واپس کېږي نه، چې ما خپله خبره واپس کړه نه، دا اله واپس کېږي چې هغه کس ته ته مینت وکړې ته ورته ما معاف کړه، او هغه چې په څه طریقه راضي کېږي ته د هغه د راضي کولو کوشش وکړي، هغه ته څه هدیه ورکې، هغه ته د هغې عوض ورکې، هغه ته ووایې چې ما نه بدل والا،
دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې په بیماری کې د پیر په ورځ باندې مبارک د دنیا نه تشریف وړي، د زیارت په ورځ باندې راووتو جمعرات، منبر باندې کېناستو، څه خبرې وکړې مبارک، او بیا ووې چې د چا په ما پورې څه حق وي نو ما نه وصول کوي، ما ته به پته نه زه روان یم. تاسو نه اشارو کې وفرمایل چې روان. ابوبکر صدیق به پوه شوی و. خلق پورته کېدل یا رسول الله، او چې د چا پورې زما حق وي نو هغه هم واپس کوي. دا یې دې دپاره وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق وی او د هغه په غاړه کې دا حق پروت وي، دی په دې حال کې مړ شو، خدای خبر چې قیامت کې به څه حالي. الله جل شانه به د سره سخته معامله کوي، ځکه چې د الله رسول ته حق ادایګي نه وکړي. عام مسلمان دا حال دی چې تر څو پورې د حق نه ادا کړي تر هغې پورې به جنت ته ځي نه، لاره کې به بند دي، ته نشي تللی حق ورکړي. نو دا یې مو فرمایل چې ما چا پورې حق وي نو هغه م راکوي، او چې په ما پورې د چا حق وي نو رانه وغواړي. چا وي یا رسول الله ما پورې ستاسو 3 درهمه دي، دومره درهمه دي، وی چې راکه ورک. چا وی چې تاسو ما نه اغشتي او زما تاسو پورې دي، وی ورکوي. ده یو کس رالو، هغه وی چې یا رسول الله تاسو زما نه په دې تشي کې مراته داسې دا سپک رانه نه ایستی، زه بدل خلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی واخله. هغه صحابي وی چې یا رسول الله تاسو قمیص اچولی، منبر باندې مبارک ناستو، قمیص لاندې لنګو، وی تاسو قمیص اچولی دی او زما هغه وخت کې دا تشه دا اړخ بربنډو کپړه پې نه وه، او تاسو داسې نیغې ګوتې په ما کې رانه نیستې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا کمیس مبارک په هغه بیماری کې پورته کړو، چې ها واخله بدل. هغه چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک ولیدو، الله پاک خایس ورکړی و ډېر. بیا د الله رسول فوراً په هغه ځای باندې شونډې ولګولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک ښکل کو، وی چې ما خپله بدله واغېسته. زما مقصد دا څومره خوش قسمت ده خلک، د الله رسول بدلې ته ځان ورکړه. زما مقصد دغه ما بدله واغشته. داسې ځای که به چا تقبیل نه کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وکړو. عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې الله جل شانه په دنیا کې چې کله ژوندی سړی حقوق پردي معاف کړه، د الله حق ورکا، د بنده حق ورکا، د پیغمبر حق ادا کا، او دغسې چې کوم دی نو چې د چا در پورې په څه شکل کې حق وي هغه ورکا، هغه ادا کا. نو الله جل جلاله فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. معافي وغواړه د خلکو، قتل لیکړی دی ځان ورک او ورته وایه چې ما معاف کا. په څه طریقه باندې رضا کا، هدیه ورکا، ډالۍ ورکا، تحفې ورکا، په لکونو روپۍ ورکا. قتل لیکړی دی د یو مسلمان دیت هغه سلسلو خان دی او ډېرې روپۍ جوړېږي نن سبا پاکستانی په حساب سره چې څومره کېږي هغه ورته ادا کا. دا هېڅ شی نه دی، د جهنم نه ځان خلاص کا. ځکه الله جل شانه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بل یو ګناه دي کړي ده، بله ګناه دي کړي ده، مختلف قسم ګناهونه دي. بعضې سړی په دې سودا کې پروتي چې ما خو ټول عمر په ګناه کې تیر شوی دی، نو ما به څنګه خدای معاف کوي. دا آیت د هغه خلکو دپاره دی. ډېر خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلو. عمرو بن عاص رضی الله عنه چې مسلمانېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس کېږي، بیعت کېږي، لاس نیوه کوي او اسلام راړي. لاس یې اوږد کړو، یا رسول الله ما بیعت کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شو، لاس یې اوږده کړل، هغه زر لاس راښ کړل. وی ولې عمر؟ وی چې صاحب زما خو ډېر ګناهونه جاهلیت زمانه کې کړي دي، زنا مې کړي، قتل مې کړی، شوکې مې کړي، ډاکې مې کړي دي، دا مې کړي، دا مې کړي، دا مې کړي. که چېرې ما ته پته وي چې زما ګناه خدای معاف کوي بیا اسلام راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل
اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبلا. اے عمر تا ته دا پته نشته چې کله سړی مسلمان شي نو د هغې نه مخکې چې څومره د ګناهونو ګړنګین عمارتونه آبادۍ او درولي هغه ټولې پروزي. اسلام داسې یو چغه ده، داسې بجلی ده، داسې د ګناهونو دپاره تندر دی چې هر یو شی ملیامیټ کی ختم کی، یو ګناه به دې پاتې نشي، ځکه چې په هغې کې توبه ده، په هغې کې رجوع الله ده، الله جل شانه معاف کول. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه په دې آیت کې فرمایي نن سبا د مایوسۍ دور دی، مایوسه کېږئ ما. تاسو سره داسې دین دی، مذهب دی چې دا د هغې حال دی چې ما بیان کو د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړو په موقع چې اسلام سره هر یو شی معاف. تاسو سره داسې پیغمبر دی، د داسې پیغمبر امتیان یې چې د هغه اتباع ته وکړه، الله جل شانه دې معاف کوي. نورو پیغمبرانو، نورو امتونو د ګناه د معافۍ صورت داو چې د چا به جرم کړی هغه به لګیا شو، او چې چا به جرم کړی هغه به قتل کو، خپل رور خپل اولاد هغه به قتلول. د ګناه د معاف کېدو صورت د قتل نه علاوه بل نو. داسې طریقه و د هغې دپاره چې د هغې به د شپې ګناه وکړه، تا نه څوک نه خبرېږي، هغې به د شپې ګناه وکړه، فرښتو به یې په دروازه باندې ولیکل، سهار چې به څوک تېرېدل په دروازه به یې لیکلي و دې سړي بېګا دې کور کې دا کار کړی. د ټولو خلکو په مخ کې به هغه ذلیله شو، رسوا به شو. تا ته رب، ته د داسې پیغمبر امتی چې په هغې کې رب تعالی ستا ګناه خلکو ته نه ښیي، یو ځل نه بیا په تا باندې پرده شي. آخر یو حد دی، ځکه بعضې حضرات وایي چې د غلا کله څرګندېږي نو دا په ړومبي ځل باندې نه، دا هغه څرګندېږي چې دې نه مخکې ته څو پیرې دې کړي، بیا په آخر کې چې نه وړي نو بیا ونیوی شي. د چا جرم چې څرګندېږي د هغې نه مخکې د ارتکاب څو ځله کړی دی، دی هله ذلیله کېږي ګنې هسې نه. الله جل شانه په ده باندې پړده چې هغه ستار العیوب دی، هغه د انسان ګناهونه معاف کوي. نو چې څومره سړی د دین نه لرې تللی بالمازه دی، مزونه یې نه کول، روژه یې خوړه، زکاتونه یې نه دي ورکړي، حج یې نه دی کړی، د هغې لار شته، په ځان باندې مې ظلم کړی دی، لارې شته. لارې دا ده چې د هغې ګناه نه توبه وباسه. ترک د مز دا لویه ګناه ده، کبیره، مخکې تیر شوي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي کافر دی، او نور ائمه وایي چې کافر نه دی، واجب القتل. امام صاحب وایي چې په جیل کې واچو، همیشه به پروت وي. چې توبه وباسې، توبه رجوع الی الله وکړې، بس دا یې حل دی. او اوس چې کوم مزونه قضا شوي دي نو خپل وس کو، کوشش کو، او د هغې وس او کوشش مطابق د هغې قضا راړل شروع. تا ته الله جل شانه دا نه وایي چې ټول مزونه به نن رس کې قضا راړې، دا نشته، نه چې څومره کولی شي خپل وس پورې. ځکه سید الاستغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دی: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. په دې کې دي چې یا الله ستاسو شریک نشته، ته یو او ستا نعمتونه په ما باندې ډېر دي، د هغې زه اعتراف کوم، لیکن بل طرف ته زما جرمونه دومره زیات دي، د هغې مې اعتراف کوم. زه توبه وباسم او زه دا اعتراف کوم چې زه به د خپل وس مطابق مستطاعتو چې څومره زما په وس کې ده هغه عمره به زه کوشش کوم. بعضې خلک چې د ګناه نه اوړي نو دی توبه داسې وباسي، دی مسکین ته پته نه چې د توبې طریقه څه ده. دی وایي الله قسم دی بیا به دا ګناه نه کوم. داسې مه وایه، ځکه چې انسان عاجزه دی. دا وایه چې یا الله باس زړه نم توبه وباسه، دا ګناه به بیا نه کوم، په عزم په زړه کې وکړه، پرېږده دا ګناه، آینده د نه کولو اراده وکړه، یا الله بیا به دا ګناه نه کوم، دا شوي ګناه راته معاف کړې، او آینده مې یا الله ګناه نه کوم، لیکن ته مې بچ کړې د دې ګناه نه، ته مې وساتې، ځکه زما په خپل نفس باندې اعتبار نشته، د نفس نه ناامید دی. الله جل شانه سره دې امیدونه وابسته دي. لا تقنطوا من رحمت الله، دا د توبې طریقه ده. قسم خوړل، چاته ویل، د ښځې طلاق اچول چې دا ګناه به نه کوم، دا نه ده. الله جل شانه دومره تشدد
په توبې استو کې نه دی ښې دې امت لپاره ډېر سهولت. نو عرض مې دا کولو چې ته خو په داسې امت کې چې ستا پیغمبر سید الرسل خاتم النبیین دی او په ورځ د قیامت شفاعت کبرا هغه ته حاصل دی. د ټولو امتونو سفارش به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، بل یو پیغمبر به دې ذمہداري ته نه تیاریږي. بیا به د خپل په امت کې څنګه د امت په باره کې هغه فکرمند کېږي نه. کم از کم خپل ځان خو دومره ثابت کا چې کوشش کو لکه څنګه چې دا سړی په سینه باندې ځان راښکل او هغه کلي ته نږدې کور نو تم څه خو کوه څه خو کو ګناه را نو شو یا الله معاف مې کا نیکي به کوم بیا به دا ګناه نه کوم. نو الله جل شانه په تا باندې ورحمېږي. دین ستا په ټولو ادیانو کې بهتر، قرآن پاک کتاب ستا په ټولو ادیانو کې بهتر او محفوظ نور کتابونه نشته. تورات نشته، انجیل نشته، زبور نشته، ټول ختم شوي دي، محرف دي چې چرته کوم پاتې را پاتې دي د خلکو د ګمراه کولو لپاره په هغې کې تحریف شوی دی او خلکو ته ویلی کېږي چې دا وایي. ستا په دې ملک کې دا تقسیمیږي چې خلک په دې باندې راوړي. ستا د دې ملک تعلیمي ادارې د دین نه لرې کېږي. مخکې به په سپارې ویل زمونږ په سکول کې زما یاد دي دا لازم و، دینیات اسلامیات دا به لازم و، بعضې څیزونه بنیادي و. نن سبا د بچپن نه چې شروع شو هغه د انګریزانو ژبه ورته ښیي او د دین سره وابستګي نشته. دا د اغیارو کوشش دی چې ستا ماشومانو ته په داسې لار باندې بېدیني راولي چې سړی پوهېږي هم نه هغه بېدیني شوي. ته وایې چې دی به د دنیا څه جوګه شي دی او ما ته څه وګټي یا به کم از کم خپل مستقبل د دغه شي. نه، د هغه مستقبل تا وران کو، تا هغه په داو لګولی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه نه مایوسه کېدل نه دي پکار. د پیسو نه مایوسي دا ټیک ده، د اهل و عیال نه مایوسي دا ټیک ده، او د عزیز ولی نه مایوسي دا شته دی، د قوم نه مایوسي دا شته دی، د خپل صحت نه او بدن نه او پهلوانۍ نه مایوسي دا شته دی. لیکن الله جل شانه نه امیده کېدل نه دي پکار. او د دې دا مطلب نه دی چې د دې آیت کریمه په وجه باندې ګناه ارتکاب کو چې زمړه خدای بخونکی دی. دې ته ویل کېږي جرأت علی المعاصی او جرأت علی المعصیه. دا ګناه د پاسه ګناه ده، ډبل ګناه ده. دغسې د ګناه تشهیر کول، ګناه یې کړې وي په لاره کې، په کوڅه کې، په دکان کې، ما فلانکي سره دا چل وکړو، دا چل مې ورسره وکړو، دا چل مې وکړو، دا فاجر دی. الله جل شانه به تا نه تپوس کوي دا یو ګناه دې کړي دا بل دغې ګناه ته پرچار هم کوي. نه، په هغې باندې خاموشي اختیار کوه، الله جل شانه ته رجوع وکړه. الله جل شانه دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله پاک ته مسلمانانو ته اجتماعي معافي ورکړي او مونږ کې دې الله جل شانه داسې توفیق دې مونږ ته راکړي، داسې صلاحیت پیدا کړي چې چېرته مونږ نه قصور کوتاهي شوي وي بیا رجوع ما الله جل شانه طرف ته او دا الله نه معافي غواړو، د هغه نه امیده کېږو نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.